یحیی برمکی رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی، یو الله والا انسان د په سفیان ثوری رحمت الله علیه باندې، چې سفیان ثوری رحمت الله علیه دا د خپل وخت یو ډیر لوی امام تیر شوی دی، په هغه باندې به د هر میاشت کې 1000 درهم خرج کول. محترم 1000 درهم دا معمولی رقم نه دی، دا به په هغه باندې خرج کول هر میاشت کې. او سفیان ثوری رحمت الله علیه با داغه د پاره دعا کوله، یا الله یحیی زما د دنیا ضرورتونه پوره کړل، د آخرت ضرورتونه پوره کړي. کله چې یحیی برمکی وفات شولو، وفات نه پس چا په خوب کې ولیدلو، تاسو ته نه وکړلو الله رب العزت در سره سم معامله وکړه، هغه ورته او فرمایل چې الله د سفیان ثوری د دعا د وجه نه زما بخنه وکړه. حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما په امت کې بدننا هر وخت د الله رب العزت خو 1500 بندگان او سلويخ ابدال موجود وي. صحابه کرامو تاسو وکړلو یا رسول الله دغه خلکو نخص ده، د دوی علامت څه دي؟ پیغمبر علیه السلام او فرمایل دای به ظالمانو ته معافي کوي، څوک چې دای سره بدی کوي دای باغی سره نیکی کوي، او الله رب العزت چې دای ته کم رزق ورکړي وي دای په هغه کې د خلکو سره د احسان والا معامله کوي.